على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعزمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. گرانو مومنانو مسلمانانو پڑے عقیدت و محبت سرا درود پاک شریف الولے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها ان حقه العظیم. نیمخ کی اتم رکوع کی چدے کم د بقری واقعا وا هغه په دې کې ذکر وا او بیا چې کله دوی غوا چې کوم نخي ورته ملاوي د موسی عليه السلام په خوله باندې د باری تعالی د طرف نو هغه غوا چې دین دوی لټولا او بیا دوی چونکه مخکې آیاتونو مبارکو کې دا یو خبر ذکر شوی چې و انا ان شاء الله لمهتدون. دی ان شاء الله ویلو چې دې ته مونږه لار زړه چې لار بیا مونږ ته مندلو د دې غوا ندی بدی کې سر شو دا غوا چې کوم دی نو د دغه بنی اسرائیلی بچوا چې ما تاسو ته داغو صفت پتیر رکوع کی صدا سکڑیو چاگا دیر یو نیک بنی آدمو چی خپل شپیم تقسیم کڑیو یو شپکی یو حصہ کی بے دا مور خدمت کو یو حصہ کی بے خوب کو بل حصہ کی بے دا اللہ عبادت کو دا دیر یو لوی بہترین ٹم ٹیبل لکتا سوتا اووری چې د درې قسمه حقوق په دې کې راجمع دي. یو قسم حق د مور او یو قسمه حق د خپل بدن چې ولې نفسک علیک حقا راغلی دی چې هغه په یو حصہ کې خوب کولو او بل حصہ کې د باری تعالی چې کوم دی نو د عبادت حق بل حصہ کې به څه کول عبادت به کول. نو دا درې واړه حقوق ګوري خدایات ساته او پدې کې بل دا یو خبره هم و چې د ایثار یو عظیم نمونه پکې و. انسان چې مشقت کوي نو دې ستړي شي خو بیا دا غستړیوالي سره چې دې مثال په تور باندې خپل نفس باندې بل ترجیح ورکول لکه مثال په تور مور دا ټیک د مور خو مور دا لیکن د خپل نفس د خپل ځان چې دی نو حق داغې نه مخکې به داغې خدمت کو او بیا به مثلا خوب کو د خوب د نفس حق دی
او بیا چې کوم دی نو د باری تعالی نو دی وجه نه دا درې واړه حقوق په دې کې راجمع کیدونکي او دې به راجمع کول. اول ته چې د مالی معاملاتو نو هلته کې هم داسې وه چې د غره نه به د ګېډې راوړو، خشاک به یې راوړو، هغه به یې خرڅ کړو. یو حصه به یې چې دی مور ته ورکول او یو حصه به یې خپل ځان له کار راوستله د اولاد وغیره، او یو حصه به یې چې دی نو د الله په نوم باندې خیراتي ورکول. نو د دې نه دا معلومیږي چې که جانی عبادت تی او هغه تعلق د مال سره نه نو هغه حقوق ادا کولم ته نه معلومیږي او په کار دی او د کول، او مالی حقوق چې کوم دي نو هغه کې هم د ایثار نکار غستل چې وګوري مور له یو حصہ ورکړه، یو حصہ به چې د خپل ځان له په کار راوسه، یو حصہ به د الله په نوم ورکول. دې کې موږ د پارم چې دی نو ډېر لوی او هغه پروت دی. ولې چې دغه انسان دام د الله بنده او په دغه وخت کې نورم د الله بندګان وو، ډېر ښه خلک به وو، داسې نه ده چې کینی یوازې دا سړی ډېر ښه خلک وو، د ده نه هم ډېر ښه. خو اوس دا پته خو نه لګي ځکه چې د آیات ساتې د الله رضا چې کوم دی د الله په طاعاتو کې د الله رضا مخفي ده، پټه ده. نو ته به هر یو هغه کار لټې، دا به نه وایې چې یاره دا ورکوټې نیکي ده یا دا لویه نیکي ده. که وړه ده نو نیک وم او که لویه ده نو کول یې په کار دي. نه، ته به دې ته ګورې چې دا نیکي زه کوم نو دا زه د چا په نوم باندې کوم، په دې باندې زه څوک راضي کوم، دې ته به ګورې چې د چا د رضا دپاره یې کوې نو هغه ذات ته به ګورې. د دې وجې نه موږ اکثر داسې وشي چې یاره مړه بس لوی لوی کارونه او کله کله پکې دا ووایي مړه په دې دا دې پکې نه صحیح که نه د دې په ځای به بل څه وکړم. نه نه، داسې مه وایه، دا مو کوه د دې په ځای د دې سره بل مو کوه یو عمل نیک نو ښه به شي که نه. او د هغې زه تاسو ته خبره وکړم، وجه دا ده چې ما تاسو ته وویل چې د الله رب العزت رضا چې کوم دی نو په دې نیکو کې الله پټه ساتلې ده. اوس په کومه باندې خدای رضا کېږي؟ یو سړی دې لوی نیکي کوي، ښه خبره ده، لیکن اوس باری تعالی خو دا خو زما او ستا په نسبت باندې چې کوم دی به لوی او وړی. الله خو ستا او زما نن لوی نیکۍ ته چې دی نو محتاج دی او نه وړې ته محتاج دی، نه زما او ستا بدني عباداتو ته محتاج دی او نه زما او ستا مالی عباداتو ته محتاج دی. بالکل دا ګورې عقیده ساتي ځکه چې الله الصمد دی. اوس دا هم ده چې د هغه خو دومره عظیم شان دی چې تا په معمولي غونته نیکۍ باندې تا وبخي. لکه زه تاسو مثال درکړم، بیا مخکې ځم. امام غزالی رحمت الله علیه اوړې دی هغه لګیا دی کتاب لیکي، احادیث لیکي، مسلې لیکي، لګیا دی او سخته ګرمي ده. یو مچ راغی داسې تاو راتاو شو، تږی شوی. نه د مبارک ورته چې دی دا قلم له ګودرو د هغه چې کله قلم ورته د ودرو نه راغی او خپلو تندې ماته کړه ولاړه. دی چې کله وفات شو نو لیکي وایي چا خوب کې ولید چې څه معامله د سره الله وکړه. معامله ډېره سخته وه، خو الله پاک را باندې فضل وکړو. کوم عمل په یو پیره مې دی مسائل لیکل، مچ ته مې قلم ودرولې و، هغه چې کوم دی نو تږی شوی و. په دې عمل باندې الله رب العزت وبخل. دې مثال تاسو له ما درکوم چې یاره ځکه حدیث کې راغلل که تاسو به نیکي سپکه نه ګڼئ او وایي دا نیکي به هم سپکه نه ګڼئ چې ته د یو مسلمان ورور سره په خنده پیشانۍ باندې میلاو شي. تر دې پورې نبی اسلام فرمایي چې ان تلقا
اخاکا بوجه طلیق او کما قال چې د خپل رور سره ته په خنده پیشانه باندې ملو دا نیکی موړه مګ ځکه چې دا الله سره د سلام وکي کنه یو خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو دیش دی کې دوه غټ لاس میلاو کو دا لاس دسی او پزو یې سره وی ګناونه د سریږي لکه خزان کې چې دونه نه پانی ریږي نو وړه به وینه کوي او دا بیا ساته چې ګناه به هم چې د سپکه وړه باندې غني کا وړه ګناه ولې نه ځکه چې لا کبیره مال استغفار ولا صغیره مال اصرار لوی ګناه د بخنی د استغفار سره چې دی لوی نه پاتې کیږي او وړه ګناه چې دی بار بار کول سره وړه نه پاتې کیږي لکه یو سړی دی یو ګناه کوي په مخه ده مړه خدای به وبخي نو ټیک ته خدای به دی وبخي هغه خلک کوئی د کونډې زوی څه خو وایي که نه پښتو کې هم دی څه خو نو دې وجې نه چې کوم دی نو هلکه ویې وایي هر بوټي ته لاس اچول غواړي چې کوم خو به ورپسې ټینګ شي که نه تاسو ګورئ دې وجې نه چې دی نو د نیکو په دا سړی چې کله مړ شو په دې قبر کې کېږي که نه نو په دغه وخت کې دی وایي د مثال نبی اسلام فرمایي بخاري شریف حدیث دی مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص دی وایي چغې وایي او داسې په دې خړو اوبو چې را په مخه کړي دي او دې لا لاس اچي یاري یو بوټي ته لاس اچي چې یو بوټي به مې راټینګ کړي نو دغه شان کې په دې نیکو کې چې دی نو هره نیکۍ ته لاس اچول پکار دي که هغه د حقوق الله سره تعلق ساتي که د حقوق العبادو سره ساتي تاسو ته ما د دغې نوجوان مثال درکړو چې ده کې دغه خویونه وو نو اوس په موته وګورو چې موته کې شته که نه دا خویونه شته که نه د هغه مور وه پلار خو یې مړ و د مور سره یې دغه سلوک و چې یو شپې د شپې یو حصې ورته وقف کړی چې زما او ستا مور او پلار وي مثال په طور او هغه بیا موته ته ور ماته یو نو تاسو وایئ چې مړه د دوی نه خلاص سړی نه خلاصي پرېږده داسې نه داسې چې کوم دی ما تاسو ته عرض وکړو د عبادت په حواله وګورئ داسې د خپل نفس دغه خیال ساتلو په اندازه وګورئ دې وجې نه ما ستاسو په درون حضور کې دا عرض کوو چې باری تعالی هغه نه دومره رضا په دنیا کې هم چې نه د غواګانو کمی و نه د انسانانو کمی و او چې کله نښه بیانوي نو د موسی علیه السلام په ژبه مبارکه باندې د ده د غوا نښه ورکوي دغه لکه مخکې ذکر وشو اوس چې کله دوی دا وموندل او دی چې کوم دی نو مور ورته بیا وایي او اهمیت ته دې خبرې وګوري چې کله دا وې زه بوزه خرڅې کا نو چې کله یې بوتله وي قیمت یې څه دی وي قیمت یې 3 اشرفۍ خدا به وایي چې څوک پې ګاک راغی نو د مور سره به مشوره کوو نو ګاک پې راغی څه دي څونه قیمت دی وایي 3 اشرفۍ قیمت دی خو د مور سره به مشوره کوم وایي مور سره مشوره مه کوو موږ 6 واخله وایي نه داسې نه بیا راله وایي زه 6 اشرفۍ شو خو ما سره به مشوره وکړې بیا پې ګاک راغی وایي څه دي وایي یاره 6 اشرفۍ قیمت دی خو مور سره به مشوره کوم وایي نه مه کوه زه خیر دی موږ نه 9 اشرفۍ واخله وایي داسې نه شم کولی بیا وی چې د مور ورته وی زه 9 اشرفۍ قیمت شو خو ما سره به مشوره کې بیا پې ګاک راغی وی 12 اشرفۍ مونږ نه واله د 9 په ځای خو مور سره به مشوره نه کوي داسې نه تر دې الله رب العزت غوښتل داسې وی دا بني اسرائیلو ته پکار شوې ده چې کله درله د دې دا ګوډي د ډکولو واده د سره وکړي دومره اشرفۍ درله درکړي چې دا ګوډي دې ډکي نو دا به بیا ورکړي د 3 اشرفونو اندازې ته وګورئ کوم خوالاړه خبره د دې نه معلومیږي دا چې څوک د الله شي نو الله د ده شي نو بیا په دنیا کې هم الله د ده دی او په قبر کې هم الله د ده دی او په آخرت کې هم بیا څه دی الله رب العزت د ده دی وایي مندجي غوا او ذبح یې کړه اوس الله رب العزت فرمایي چې کله ذبح کړه
شیبا نو بیا ورته الله رب العزت د هغې د مړي د ژوندي کېدو دپاره د دې غوا نه چې کوم ترتیب پکار دی نو هغه هم ورته بیا الله الله دې ځای کې فرمایي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا یاد کې هغه وخت لره چې قتل کړی تاسو یو نفس لره فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پس تاسو اختلاف کړی په هغې کې په دغه نفس کې دا فیها ضمیر نفس ته عاید دی دا چې کوم دی نو مؤنث دی مؤنث سماعي دی نو فیصتن په اعتبار سره بیا چې دی طلبا پې کوي نو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا تاسو اختلاف کړی په دې کې اوس دا ترتیب چې دی چې اختلاف پکې کړی و دا وجل شوی نو اوس الله رب العزت خو ډېر قادر مطلق ذات دی نو والله مخرج ما کنتم تکتمون او الله رب العزت چې دی ظاهري مخرجون په معنا د مظهرون سره دی ظاهري هغه څه چې تاسو پټو چې تاسو کوم شی پټو چې دا قاتلان پټ پاتې شي دا الله پاک ظاهري الله فرمایي فقل نضربوه ببعضها سویل مونږ چې وه تاسو د مړي لرا ببعضها په بعضي حصہ د دې غوا باندې لکه یا د ریډ کی هډی باندې یا جبا وغیرہ د دې مړي راخ کی بس الله رب العزت تاثیر چون کې دی نو چې پس کې تاثیر واچي جو بس هغه بیا خپل اثر کوي کله کله سړی چې کم دی بس مړ د مړي حساب خو چې بعضې دارو خوري نو هغې کې الله ورته دا تاثیر واچي لکه دروغ شي جوړ شي او دغه رنګې دا خو الله رب العزت ورته دا نسخه تجویز کړه که نه د دې وجې نه چې په کومو کومو څیزونو باندې کې الله تاثیر اچولي نو هغې ته به بد نه وایي چې دا ولې داسې وګرځېده که تاسو وګورئ د چینو دا اوبه دي مثال بعضې ټیم کې لکه زمزم شریف ته وګورئ یا د حضرت ایوب علیه السلام دپاره چینه کارګره وګرځېده یا داسې د کرامت او د معجزې په ذریعه باندې چې الله کومې چینې ظاهري کړي او هغې کې د غسل یا د څښلو ته نه الله به کې کوم تاثیر اچولی دی نو عقیده به دا ساتي چې الله جوړ کړم خو سبب یې راله دا وګرځو لکه څنګه چې ته د ټوخي د بوتل نه چې دی نو دغه راواړی هغه وڅکې او بس ورسره ټوخي ختم شي نو دا ټوخي خو دله دې ښه نه کړو دی دله سبب وګرځو الله رب العزت در باندې فضل وکړو او شفا یې درکړه اذا مرضت فهو یشفین چې راغلی دی نو د هغې دغه مقصد دی ګورې او دا نشته چې اسباب به پرېږدي اسباب به نه پرېږدي اسباب به لټې خدا سوال به ورسره کوي چې خدای ما لپاره دا سبب کارګر وګرځې دا په کار راشي او زما زه پې جوړ شم ما مقصد پوره شي ښه نو الله فرمایي جل جلاله کذلک یحیی الله الموتى ویریکم آیاته لعلکم تعقلون دارنګې څنګه چې دا مړی ژوندی کو چې کله ژوندی کو په دغه ترتیب سره نو هغه مړي په خپله ووایي چې زه خو دا خرویرونه وجل د میراث دپاره د جایداد دپاره یو مسلې وي موسی علیه السلام ولګېد وی دا د میراث نه محرومه اوس هم زموږ په شریعت کې دا مسله شته چې کوم سړی د میراث دپاره د ځمکې دپاره د مال دولت دپاره یو سړی مړ که خپل پلار یې مړ که مثال په طور یا خپل زوی مړ که یا رور مړ که یا تره مړ که وغیره وغیره نو دقه مسله ده چې دی د میراث نه به محروم وي میراث نه به محروم دا ګورې ډېره لویه مسله ده که دا مسله نه وي نو خلک به لګېده جو بس وي به چې راهو کرپتي دی او راشه بس سر وله روکه چې هر څه تا ته پاتې دا دلته یو سړی راغلی و نو هغه واقعه موږ ته معلومه وه نو هغه ته خو پته نه وه چې دا هم پکې لا شته دی نو ما ته وایي چې یاره جي دغه شانچل ویل دا هغه فلانی واقعه ده که نو ګویا شوې اوجي نو ما ورته یې خفه کېږم مې دې کې ستا نه کېږي لکه تا پکې جیل هم دغه کړی دی تا باندې داوم شوی و دا کار تا کړی مو یاره جي 4 میاشتې پس چې کوم دی نو بیا یو ځای کې راسره میلاو شو چې کاټلنګ خوړ کړي د ده خیال دا و چې دله به هیر شوي یاره جي زما یو مسله ده که بیا مو راله چې ته ولیکل ما هغه مسله خو نه ده دا تندیل یې داسې
مې دغه نه کېږي اوس که ته ډېر هم وایې که لږ وایې نو بیا دغه ترې نه محروم وي. دلته کې دا حکم پې څه شو جاري شو هغه محروم شو د هغې مال نه. نو الله رب العزت وایي کذلک یحیی الله الموتى دارنګې الله تعالی ژوندي کوي مړي. نو په باس بعد الموت چې کله د شپېلې ووالي شي ټول خلک به مړی بیا ګوره بیا به چې دی نو دا خلک به ټول الله رب العزت ژوندي کړي. که یو کس جمدی کول دی او که دا ټوله دنیا دا باري تعالی ته چې کوم دی نو ګرانه نه ده یو داسې ده دا یو کس او دا ټوله دنیا جمدی کول دا ورته یو شان دي. ویریکم آیاته او خی تاسو ته نښې د قدرت خپل چې الله رب العزت څنګه چې کوم دی نو مرګ تواري کوي په جسو باندې داسې ژوند هم چې دی نو دی له څه کوي الله رب العزت ورکوي. او داسې کله کله وشي عیسی علیه السلام هم مړي ژوندي کړي او رسول الله علیه السلام هم ژوندي کړي کله په معجزه باندې کله په کرامت باندې داسې کېږي. لکه په معجزې او خو ډېر په قرآن کې هم ذکر دي. نوح علیه السلام د زمانې مړی عیسی علیه السلام ژوندي کړی و. دغه خو یاره د اولیاء کرام هم چې دی نو مړي ژوندي کړي دا په کرامت باندې بیا هغې ته ویل کېږي. حضور غوث پاک رحمت الله علیه یو پیره یو انګریز ورسره میلاو شو وایي تا چې دا تصویر اخیستي نو ته په دې باندې څه کوې وایي تا سره چې دا پستول دی ته په دې باندې څه کوې دا تماچه ده. هغه ورته وایي په دې باندې زه دا کار کوم ګوره وایي داسې یو مرغۍ ناسته وه په خراخ باندې نو هغه چې ویشتل را پرېوته وایي زه په دې دا کوم نو هغه مبارک تصویر راواغستلې او یو څو ټکي وویل د الله رب العزت د کلام نه هغه مرغۍ د پاسه یې راښکلې وایي زه پیدا کوم نو مرغۍ پار وه. ډېر واقعات دي خو بهرحال ټایم داسې دی الله پاک یو دی په موږ تاسو ټولو باندې خپل رحم وکړي. هغه کارونه دی الله پاک جل جلاله له توفیق راکړي په کومه باندې چې زموږ رب رضا کړي. زما عزتمندو لږ وخت ورې دي پته نه لګي دا مو وایي چې زه به ځوان یم دا به کله بوډافه راځي زه به چې کوم دی نو د مرګ مشر چا پېژندلی نه دی. نو دې دپاره چې دی که وړه نیکي ده که لویه نیکي ده که د مخلوق سره ښېګړه ده که هغه د خالق عبادت دی دا ټول بس دې ته یو ملا تړل غواړي. ځکه هغې وجه دا ده چې کومه ورځ کې تا نه د نیکۍ موکه لاړله دغه موکه بیا نه راځي دغه موکه بیا نه راځي. الله رب العزت دې به موږ تاسو ټولو رحم وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.